أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان. زما عزتمندو تیرہ جمعہ ہم د حیا په باره کې بیان شویو چې حیا مقصد څه دی. حیا مقصد نبی علیہ السلام بیان کړ چې الحیاء شعبة من الایمان. حیا چې دا د ایمان حصہ ده او دا د ایمان جز دے. پتہ اولگی دا چه چا کی حیا نہیں نو دکی پورا ایمانم نہیں. پورا ایمان علا رازی چه کل حیا موجود شی نو کامل مومن انسان جوڑی گی پا حیا سرا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چه دا ہر یو شیز دا پارا اخلاق وی، نیک اخلاق وی، او دا اسلام دا پارا نیک اخلاق چی دی آغا حیا دا. یعنی پا دن کی دا ټولونا وزندار شیز دا قیامت پا ورز آغا حیا دا، یعنی اخلاق. خود دغا اخلاق جوڑاول چی کی گی دا پا حیا سر کی. چی حیا چا کے نہیں دغا انسان کے اخلاق نہیں او اخلاق چی چا کے نہیں دغا مسلمان کامل مومن نشی کے لئے. نبی علیہ السلام نیم حصہ یعنی شعبۃ من الایمان دا یو جز دا ایمان دے. پتہ اولگی دا چی دا یو ٹوٹا دا ایمان ندا خو کله چې حیا موجوده حیا چې نه موجوده نو کامل مومن سړی ځان ته نشي ویلی. کامل مومن به علی کله چې حیا موجوده شي. ابو جهم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی یو سړی وی راغی نبی علیہ السلام آغا پا مزدوری باندی انیو و تا اوی فرمایل دغا زناور دی دا بس سرے. آغا سڑی چکل نبی علیہ السلام تارا مخامق شو آغا فرض عورت چی دا نمنا تر زنگونو پورے دے نو دا نمنا دا خکتا نمی سی عورت اخکاری دا. نبی علیہ السلام و تا فرماید چی تا ظاہران دا اللہ نا حیا نکے چستا عورت اخکاری نو تب باطنل پا باطن کے چستا دا نظر کی سپرت دی
نو تب د هغې نه د الله نه څه حیا وکړې. نبی علیہ السلام وفرمایل دا سړی وشړی او دا زه د خپلو د چیرو یا د زناورو هغه سرولو والا ته هم دا ډیپټي نه ورکوم چې هغې حیا نه. نبی علیہ السلام بے حیا انسان د خپل نوکرۍ نه وشړه. نن دی الله مونږه معاف کړي. مونږه په معاشره کې هغه انسان لټو چې هغه سترګې د بې حیاۍ نه شلېدلي. هغه سړی خپل مشر جوړو. هغه سړی د ګیټ چوکیدار جوړو. هغه سړی په دکان باندې شاګرد جوړو چې هغه سترګې د حیا نه شلېدلي. هغه کې حیا نه وي، بې حیایۍ سره زندګي تېروي. نن مونږ هغسې کس لټو او دغه کس چې بې حیایي دا د خلقو په نظر کې اوچت وي، دا ډېر نیک سړی دی، دا ښه سړی دی، دا ځوان، دا ډېر تکړه هلک دی. او کم انسان چې په حیا سره زندګي تېروي، 5 وخته مونځ ګزاروي، د مور او پلار د معاشرې په آدابو او په اصولو پوهېږي، هغه سړی څوک شاګرد نه جوړوي، هغه سړی څوک چوکیدار نه جوړوي چې مسلمان نه تپوس وکړي ولې وروره؟ وی ځکه وی دا د معاشرې په اصولو نه پوهېږي، دا ساده دی، دا بیه نشي کولی. داسې سړی څوک شاګرد هم نه قبلوي چې په خپل دکان کې کښېني. خو د زمانې چې ټاپ بې حیا وي هغه به د شاګرد وي. معاشره کم ځای ته لاړه او دا م یاد ساتئ، دغسې کسان چې څوک ساتي د دې اثر په دغه خلقو باندې هم کېږي. د دنم دغه حیا پرده اوچته شي او په بې حیایۍ کې ور مبتلا شي. او نبی علیہ السلام فرمای المرء مع من احب، څوک چې د چا سره مینه محبت ساتي دا به د هغه چا سره د قیامت په ورځ پاسي چا سره چې مینه وه. نن انګریز، نن یهود او نصارا په بار ملکونو کې پوزیشن وکړي، زمان و جوان دلته په سبا هغه ډیزاین کړی. نن کاغي پین شټ واچوي چې زنګونونو نه بره پتونه پورې به دا شټ دومره وي. زمان و جوان نن دلته په پاکستان کې هغه شټ اچولی. کاغي شټ د هغه زنګون سره اوشلی او لور شټې تر ګیټو پورې ښکتی. نن زمان و جوان او زما تر سرو هغه شټ اوشلو، هغه پین شټ، هغه پرتوګ، زنګونونه پکې ښکاري، حالن کې زنګونه ورت دی. بې حیایۍ دومره ځای ته انتها وکړه. نن که هغه انګریزانو لوپټې لړه کړې، نن زما په ملک، په اسلامي ملک کې نن زنانو د سر نه لوپټې راښکته کړې، په اوږو یې واچولې. هغه لوپټې چې د سر دپاره وې، ولیضربن بخمورهن علی جیوبهن، لیکن نن هغه لوپټې ولو ته راښکته شوې. او سمو د باد به وګورې چې دغه لوپټې دا به د بکس دپاره جوړې شي، تالې به پسې واچولی شي. او داسې کپړې به بازار ته راشي
چې صرف پرتوګ او کمیس به میلاویږي د هغې سره به صادر نه وي. نن هغه لباس چې په یورپ کې استعمالېدو چې هغې سره به خپل صادر نه راځي، نن هغه د مسلمان په ملک کې خرڅېږي. دغه بېحایي کوم ځای ته لاړه؟ هغه د جال کپړې به دې معاشرې ته راشي. په ګرمۍ کې به خلق او زنانه اچوي. نن ما او تا په خپلو سترګو ولیدې چې هغه کپړې نن د مسلمان په معاشره کې استعمالیږي. کافر نن هغه کمیس زنګون نه زنانو تپاره بره کمیس جوړ کا چې لمنې د زنګون نه ښکته نه وي. هغه کافر 15 کاله استعمال کا. نن زما او ستا ملک ته راواستولې، نن زما او تا تورسرې اچوي که نه اچوي؟ حالن کې لباس به دومره وي چې دا د زنګونونو نه ښکته وي د زنانو، او زنګانونو نه ښکته سره سره 1 لیش 2 لیش د دا لور کمیس وګدي. دغې ته ویلی کېږي لباس. نن لباس کم ځای ته راغی؟ بېحایي دومره حد ته ورسېده چې انګریزانو هغه رستوني د زنانو هغه نیم کټ کا، هغې استعمال کړي، بیا یې دې ملک ته راواستولې. نن زما او ستا د تورسرو د کمیس رستوني نه وي. دا چا وکړه؟ دا هغه یورپ وکړه، دلته یې بېحیي عام کړه. مونږ مسلمان اوس هم د دین هغه ارزو او تمنا کوو چې زه لا کامل مؤمن یم. د مؤمن مقصد نبی علیہ السلام بیان کړو چې حیا پکې نه وي. یعنی حیا دا نیمه حصه د دین ده، یو ټوټه د دین ده. لیکن نن موږ حیا ته ډو دین وایو نه. حیا ته چا دین ویلی؟ دین خو صرف ما او تا 3 شیونو ته ویلی. لورو ته مونږ ډو دین وایو نه چې څه کې کوه، خو صرف مونځ کوه، روژه نیسه، حج کوه، عمره کوه، بس دا دین دی. دې نه خوا ته مونږ لورو دین ته دین نه دی ویلی. دوکې ته زه دین نه ویم، سود اخیستلو ته زه دین نه ویم. دا سود ولې په قرآن نه دی حرام؟ دا رشوت ولې په شریعت نه دی حرام؟ دا دوکه ولې په شریعت نه ده حرامه؟ دا پراډ او دوکه ولې په شریعت نه ده حرامه؟ دا بېحیایي ولې په شریعت نه ده حرامه؟ لیکن هغې ته څوک دین نه وایي. دین صرف مونځ او روژې او حج عمرې ته وایي. بس دې څلورو ته مونږ دین ویلی. لور دین بنیاد مونږ وویسته. هغه کافر نن په مونږ پورې خندا کوي چې مسلمان دې ته وایي چې صرف په څلورو پسې روان شه، لور هر څه کوه. مونږ که چرته داسې یو عمل ښکاره نه کړه دې کافرو ته چې هغې مونږ نه متاثره شي او ایمان ته راشي. په هره خبره کې مونږ د کافر نه متاثره یو. د هغه ځای ډیزاین دلته نوجوان کړی. هغه د پښتو ثقافت څه شو چې زنانه به د سر نه تر پښو پورې پټوي، نوجوان به عورت پټي، خپل بدن به چاته نه ښکاره کوي. نن نوجوان په نیم پین شرټ کې په بازار کې ګرځي. تا پښتو څه شوه؟ اسلام یو سیب تکه پښتو خو راونیسه که نه، او دعوه د پښتو کوي. نه پښتو په مونږ کې پاتې شوه، نه اسلام په مونږ کې پاتې شو. د پښتو خو هغه نوم و چې کله صحابه کرام راغی او پښتنو ته دعوت ورکړه، خراسان کې
دا افغانستان د دې اصل په حدیثو کې خراسان ذکر کیږي ورته وایي موږ ته دین وښایه تاسو دین کې څه دي صحابه ورته فرمایي زنانه به په پرده کې وي دا زموږ په پښتو کې رواج دی چې زموږ زنانه به په پرده کې خو کوم شرایط چې صحابه ورته د دین وایي هغه پښتانه ورته وایي چې ای صحابو دا خو زموږ په معاشره کې به دا اصولي صحابه ایمان راوړ صحابه دعوت ورکړه پښتنو ایمان راوړه نن خو پښتو خو راونیسه که اسلام نه رانیسي پښتو هم لاړه اسلام هم لاړه د صحابو نقش قدم وګوره زما د پښتنو 100 کاله مخکې نقش قدم د مشرانو نه تپوس وکړئ چې ناست دي ویا مخکې پښتانه داسې وو د پلار په مخ کې به نوجوان د نسوارو چونډۍ نه شو اچولی نن زما نوجوان ډک سریګټ د پلار په مخ کې څکي نن زما نوجوان دومره سیګرټې په جیب کې وي چې ما په خپله لیدلی دي چې پلار تلی د زوی نه سیګرټ غوښتې او زوی ورله سیګرټ ورکړی ته به د داسې بچي نه حیا وکړې یا به هغه ستا نه بیا حیا وکړي دا خبره بعیده نه ده وابورئ او تاسو به اورېدلي چې دغه بچی به تا ته د خپلې بیبي یعنی د خپلې مور په مخ کې به تا ته بد ردوي که تا ته یې ونه ویل او دا حیا ما او تا په ځان کې رانوسته نو بیا به زما نوم اسلام نبی نه او تاسو به اورېدلي چې خپل پلار ته خپل بچی بدې ردې د خپل مور په مخ کې ویلي دي که چېرې دې پلار د خپل بچي نه حیا کړی وی د خپلو رشته دارو نه حیا کړی وی د دې سپین ږیرو نه حیا کړی وی نن به دغسې ستا بچي تا ته بد رد نه ویلی نو نن حیا کوم ځای ته لاړه صرف 5 وخته مونځ کوه او روژه نیسه او حج عمرې ته ځه لور سم مه کوه ته بس مؤمن یې مؤمن لا نه تا باندې خو لا ډېر اصول د معاشرې پاتې دي تا باندې لا ډېر اصول د رشته دارۍ پاتې دي هغه پوره که هغه نه پوره کو رشته دار د رور سره وران رور د پلار سره وران زوی د مور سره وران خواښې د انګور سورانه او انګور د خواښې سورانه هر ځای کې یو فساد جل را پیدا شوې ده وجه صرف دا ده چې موږ د ټول دین نه ځان نه خبرو صرف په وظیفو پورې نښتي یو یاره دا وظیفه دومره کرتې ووایه تاله په پلانکۍ ښځه میلو شي دغه وظیفې صحابو ته نه وې معلومې او که دا داسې وی نو مونږ به هم وظیفې کړی وی چېرته د باچا لور مو به کړی وی که نه غریبۍ کې مو ولې وخت تېرو چېرته که دې وظیفو باندې کېدی چېرته یو مالدار خاندان زنانه مو به کتلی وی د چا دا زړه غواړي چې زه دې په دې سخته ګرمۍ کې پکې ته ناست یم لا لوډ شیډنګ پکې بیل راشي هر سړی وی اے سی ته ناست وم په دې وظیفو چې ښځې میلاوېدی مونږ به ښې غټې غټې وظیفې کړی وې مالداره ښځې مو به کړی وې دا قرآن دې وظیفو ته راغلی دی چې تاسو وظیفې کوئ تاسو ته به داسې ښځه میلو شي یا دا قرآن دې تعویضونو ته راغلی دی چې دا قرآن راواله او په مټې تعویض کا او په تا باندې به نه نظر اثر کوي نه به در باندې لا کټ لنچر اثر کوي نه به در باندې توپ اثر کوي زمونږ دا دومره مجاهدین چې په دې امریکا ورکړه نو مونږ هسې خدای والي وو چې مونږ دا تعویض ولا په دې مټ نه تړه زمونږ لوی لوی مجاهدین اسامه بن لادن رحمه الله شهید یې که هغه ته مو به تعویض تړلی وې سره به په ډرون حمله باندې شهید کول دا قرآن صرف مونږ د وظیفو کتاب وګرځو
دا آیات 200 قرتی وایا. هغه آیات به د حیا په باره کې وي، هغه آیات به د یتیم د مال په باره کې وي چې مال مه خوره، هغه آیات به د نظر په باره کې وي چې د خپل نظر حفاظت وکړه، هغه آیات به د زنا په باره کې وي چې زنا مه کوه، هغه آیات به د سود په باره کې وي چې سود مه کوه. ما و تا ته وظیفه جوړه کړه چې 101 کرتې مازدیګر وایه او چې کوم دی چې کومه ښځه دې خوښوي تا ته ومیلاو شي. 102 کرتې دا آیات وایه چې کوم کاروبار دې خوښ به تا ته میلاو شي. او دا تپوس دې نه کوي چې والکه دا آیات ترجمه خو راته وکړه دې کې الله ما ته څه وایي. ما ته چې صرف ملګری په انګلیش کې میسج وکړي ته پیمانی وایا، ما ورته په استادانو باندې ګرځو که نه، په تعلیم یافته یې ګرځو که نه چې دې کې ما ته د ملګري څه ویلي دي. شپې خوب نه راځي چې کله به سر کېږي چې دا ووایم. او ما و تا ته د خپل والدینو نه زیات محبوب، او ما و تا د خپل والدینو نه زیات ګران چې نبی علیه السلام دا کتاب مونږ ته راوړی د الله د طرف نه. ما و تا چرته یو عالم ته تلو چې دې آیات مقصد څه دی، دا خو لږ ما ته ووایه دې کې الله ما ته څه وایي. دا تپوس کوم خو دا دین صرف مونږ د زړه او د خپل خواهش او نفس پورې ګرځولی، بس چې نفس راته څه وایي کوم به یې. اوس دا مونځ اول ته یم چې ما و تا پې سر ورکو الحمدلله 15 وخته مونځ، او دا خو ډوکېدی نه شي چې مسلمان وي او دا مونځ نه کوي. دا خو بعیده خبره ده. د کافر او د مسلمان فرق صرف دا دی چې مسلمان به مونځ کوي، کافر به مونځ نه کوي. اوس خو مسلمان ودروه کافر څه خدای راستي که پکې فرق وکړي. فرق په یو شي کېږي چې کله اذان وشي هغه مونځ ته روان نه شي، ورته روان شي مونږ ته پته ولګي دا مسلمان دی. ولی ځکه د خپلې ګیرې ته وګوره او د انګریز ګیرې ته وګوره، د خپلو ویښتو ته وګوره او د انګریز ویښتو ته وګوره، د خپل پین شرټ ته وګوره او د هغې پین شرټ ته وګوره، د خپل لاس ته وګوره کړی دی اچولی د هغه انګریز یې واچولی تا درې اچولي، یو د یو لاس ته بل د بل لاس ته یو د غاړې ته اچولې ده. نو فرق پاتې شه چې زه دې ووینم او دغه سټایل دې کړی و چې پېژنم دې نه، قسم دې زه به دا ویم چې دا بل پکې انګریز ښکاري چې دا چا درې کړی لاسونو ته اچولي. انګریز هلته څومره چالونه جوړوي مسلمان دپاره، او ما و تاسو کوو اوس صرف 3 یا 2.5 ماسې چاندي انسان ته قطمه اچول جایز دي. زمانو جوان د سرو ګوتې نه وي اچولې، دا چا درکړې؟ دا لیلا راکړې ده په تحفه کې. دغه لیلا خو زمونږ هم و د مشرانو هم وه، دا سونه خو نه وه مخکې. نو خو دې نه خو پته ولګېده چې پیغمبر والله تا ته ډېر کمزوری دی ستا په نز ستا د لیلا د وړاندې. نبی علیه السلام فرمایي مفهوم مبارک داسې دی چې سړي د سرو ګوتمه واچوله د جهنم اور یې واچو، چې پیتل یې واچول سکورټ یې ځان ته واچوله د جهنم اور. نو ته بیا سبا سار راپاسې دا وکړې چې زما د الله او د الله د رسول سره د ټولو نه زیاته مینه ده، بېګا خو دې د لیلې نه بخیر پل څوک په دنیا کې نه لیدو. دومره ما ورته الله ته بې حیایي ښکاره کوو چې یا الله ته به یو څه وایي زه به بل څه کوم. د دې نه غټه بې حیایي دا ده چې انسان د الله منې شوي شي نه دا انسان پې ځان ور واچوي. دې نه بله غټه بې حیایي شته؟ زه ګناه خو انسان نه وشوه، الله فرمایي ما ته توبه وباسه، توبه دله ماف کوم، ګنې ګناه دې ماف کوم، صفا کوم دې. و چې یو سړي ته ته بار بار وې چې هلکه دا کړی ما چوه، داسې ګوتمې ما چوه، دا امبیلونه ما چوه، دا د یهودو او د هندوانو رسم دی، تا ته به څه وایي؟
چې زموږ خپل کار کوه ستا زما څه کار دی ما څه په قبر کې ته نه سملی او که 15 روپۍ ته پریوتې پورا بازار به په आवाज کې یا جسے 15 روپۍ د نه پریوتې ایا جسے 15 روپۍ د نه پریوتې ټول به پسې आवाजونه کو کنه کو هلته ورته ځان ښکاره کوم چې زه ستا خیر خوا یم ورته نه پیسې پریوتې او که مونځ نه کوي څوک پې आवाज کوي هډو مې زړه درد نه کوي اوس پیمانې ووایو په دې سار کې دا سحر مونځ دا په مونږ فرض دی که نه که صرف په دې سپینګیرو فرض دی نه صرف په دې سپینګیرو په فرض دی په نوجوان فرض نه دی نعوذ بالله من ذلک په روژه کې ستا په زما په دې درم چته پورې ځای نه وي او په کوچه کې ولې مونځ ماف شي او ته بېغمه په دې بستره کې پروت یې او خرا پاسې اذان واورې او بیا څه وایي حساب یاره ما د الله او د الله رسول سره ډېره مینه ده ستا مینه خو ما بېګا سار ولیده که نه دومره دې مینه وه چې بسترې نه بستره ده ته دومره محبوبه وه چې الله او رسول نعوذ بالله من ذلک بسترې ده تې وغورځول دا ستا مینه ده حیا به څنګه راځي حیا خو په دې نه راځي چې صرف د خولې خبرې دي او زړه کې دې یو ګند پروت دی او په خوله بل څه وی الله مو دې معاف کړي او حیا د چا نه زده کا د پیغمبرانو بیبیانو نه زده کا د صحابو بیبیانو نه زده کا لوط علیه السلام موسی علیه السلام چې کله مدین ته لاړو د مصر نه ووت مدین ته لاړو هلته کې اکویس سره چې ناستو شلمه سپاره کې پوره تفصیل دی موسی علیه السلام ابوبکر وویسته دغه زنانه لاړې او شعیب علیه السلام لوریانې وې وی هلته یو سړی و قوي امین طاقتور و امانتدار ورته وایي بچی ته یې څه پېژنې چې هغه ته امانتدار او طاقتور وی هغه بوکا هغه یې په یوازې راوویسته امانتدار دا و چې مونږ سره خبرې مو ونه کړې پته لګي دا سړی قیمتي دی نو چې راوست دا تې تپوس نه کوي شعیب علیه السلام او چې کله راغله لورې یو لورې راله موسی علیه السلام ته فرمایي زه مخکې ځم ته راپسې شاته راځه او ما ته په اشارو سره وایه بعضې علما فرمایي وی ما ته کاڼې لړه کوه خبرې م راته مه کوه علی استحیا په حیا سره را روانه وه قرآن ولا حیا ذکر کړه دا به څومره حیا وه کور ته ورسېد شعیب علیه السلام پې پوه شو چې دا د الله پیغمبر دی پیغمبر پیژني نو ورته فرمایي زه به تاله لور درکړم نن مولا ته څوک لور ورکوي دا به څه خوري طالب ته څوک لور ورکوي او دا به څه خوري او چې د ټاپ آرامي او په بازار کې تورسرې ته بغیر د دوربین نه نشي تېرېدی هغه سوال جواب هم کور ته نه ورلېږي صرف اشاره مسکال ورکړي هغې ورته وي سبا یې بوځه دغه زموږ حالت نو د شعیب علیه السلام دوه لوریانې وې یو مشرقه وه او دویمه صفوره وه دا صفوره یې کشره لور وه نو دا صفوره رضی الله تعالی عنها دا موسی علیه السلام ته په نکاح باندې ورکړه موسی علیه السلام د کم ځای مدین کم ځای یو بل نه پیژني په دیندارۍ باندې وله خپله لور ورکړه چې دا جوړې پیغمبر دی موسی علیه السلام لور یې وله ورکړه پیژني میژني نه مونږ او تاسو خو د عالم هم بنیاد راوباسو الله پاک دې مونږ کې حیا پیدا کړي او زمونږ په تورسرو کې نو دې کې مې مقصدي خبره دا وه چې نن دوکاندار ته ښځه او خاوند لاړ شي تاسو ګورئ سړی به شاته شي ښځه به ور وړاندې شي بیه به کوي ته به وایې چې په دې خاوند پورې ژبه نشته یا دا خاوند دې نه پوهېږي بله ورځ مونږ روانو دې بابا ته مې ویل بابا ورته وګوره نو دوکاندار ته دواړه ور وړاندې شو او چې څنګه دوکاندار ولا مخ راواړو سړی شاته شو ښځه ور وړاندې ما بابا جوړې دکاندار کې جوړې ښځه ناسته ده ځکه چې ښځه ورسره خبرې کوي ما ته وي سړی ورسره ناست
دا دومره بې حیي نن چې عامه ده دا صرف وجه دا ده زما د په الله قسم وي لور هېڅ نشته د دې قرآن او د حدیث نه لرې یو که دا مو په زندګۍ کې راوست نو انشاءالله تعالی دا بې حیي چې نن تی بازارونو کې ته وینې او قوم لوط والا عمل وینې دا صرف د قرآن ناپوهي ده صرف د نبي علیه السلام د حدیثو ناپوهي ده چې هغه موږ نه زده کوو چې دا مو راواخیسته هر څه به ختم وي یو خبره ده لکوم هغه ده د قرآن مجید صرف په دنیا هم د الله خپل برکات د دې قرآن ښیي بله ورځ بلوچستان کې سمندر راغلی سیند په کلي باندې هغه کلو والا خو څه نشو کولی چې بلاک کړی وي چې لاس یې ونیو چې بلاک یې کا دا قرآن یې ورواخیسته وله مخامخ یې ونیو وایي هغه سمندر الله قانون ته ګوره الله ولا ځمکه وشله ولا 100 کیلومیټره وهغه ټول سیند یې په ځمکه کې دننه کړ دا صرف په دنیا الله ما او تا ته د دې قرآن زور کوي دا قرآن چې ما او تا ځان سره قبر ته ویوړه جهنم اور به رانږدې شي دا د نبي علیه السلام شریعت او دا قرآن ما او تا قیامت هغه 50,000 ورځې ته ویوړه ما او تا ته به نمر څه ووایي میزان تلې ته وړاندې شوې د نبي علیه السلام شریعت او قرآن ما او تا سره دی د میزان په تله کې نیکۍ تله به زمونږ سپکه شي هغه 1500 سال مزل دی 500 پل صراط لارې باندې تګ دی چې دا ما او تا سره یي دغه لار به ما او تا ته څه ووایي او صرف وجه دا د دې نه مونږ ځان لرې ساتلی یارې که دا مې زده کړه خبر به شم بیا به دا ګناه کومه نو بیا به ډېر ګنهګارېږم اوچته که احسن الفتوا مفتی رشید رحمه الله لیکلي دي په فتاوه کې یو کس پې سوال کړی وی جی زه داسې کوم ما ته مخکې پته نه وه اوس راته پته ولګېده الله پاک به زما توبه قبوله کړي هغه ورته فرمي الله به دې قبوله کړي خو تم څنګه مسلمان چې تا ته د دې مسلې پته نه وه ته وده وې او دومره سخت لیکلې پې کړي وی اډ استاد خو به توبه الله قبوله کړي خو په دغه عمل به دې الله نیسي تا ولې ځان نه خبره نن خو د موبایل نر سړی خبر دی ته ورته ورکړه موبایل ماشوم ته یې ورکړه داسې ځای ته پکې ځي چې ته به پکې نه شې تللی د هغې نه ځان خبرې او د دین نه ځان نه خبرې الله پاک دې موږ او تاسو ته خبر کړي او دا خبره یاد ساتئ کم کس چې دا ویلي زه به خبر شم بیا پې عمل نه کوم او بیا به ډبل ګنهګارېږم نه ګناه د نه وشوه توبه به الله توفیق درکړي توبه وباسي ګناه نه خبرې او کم سړی چې ناخبره وي هغه توبه وباسي نو هغه خو دغه چا نه زیات ګناهګار دی چې بیخي ځان نه خبرې او ما ورته چې ته ځان خبر کو یو ګناه ده هغه پې ډبل ګناهګار دی نو دا خبرې ذهن نه لرې کوي پس شریعت ته را متوجه شو که شریعت ته متوجه نه شو دا مهنګایي دا ظلم او دا هر قسم جبر شروع چې دی نن هر چا خوله بنده کړي څوک د مهنګایي نوم اخلي صرف بې حیایي ده علامه ابن جوزی رحمه الله لیکلي آنسو کا سمندر په کتاب کې وی په کم قوم کې چې بې حیي عام شي یعنی زنا عام شي دا د قصالۍ انتظار کوي نن په ما او تا راغلی الله مو دې ترې بچ کړي العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآله واصحابه اجمعین یا الله سمو اورې سمو یا الله پې عمل کولو توفیق راکړي یا الله مونږ د بې حیې نه بچ کړي یا الله مونږ نوجوان ټول حیاداره جوړ کړي یا الله زمونږ تورسرې حیاداره جوړې کړي یا الله مونږ د هغه کارونو نه بچ کړي چې پې تاسو ناراضه کېږئ یا الله ستا بندګان پې ناراضه کېږي یا الله د هغه کارونو نه مونږ بچ کړي یا الله څوک بیماران وي بیمارۍ نه کامله شفا عاجله ورکړي یا الله څوک قرضدار وي قرض نه اخلاص کړي یا الله څوک بې اولاده نیک صالح اولاد ولا نصیب کړي یا الله چې څومره نوجوان نیک صالح بیبیانې ولا نصیب کړي یا الله څومره تورسرې نیک صالحه خوندان ولا نصیب کړي او یا الله چې دنیا په کم ګوټ کې زموږ مسلمان نور وفات شوي قبرونه د نون لډک کې جنت باغچې ولا وګرځې او یا الله چې څومره مسلمان دنیا په کم ګوټ کې د کافر نه په عذاب دی یا الله کافر ته هدایت وکړه یا الله که هدایت یې نه وي یا الله تباہ و بربادی کا یا اللہ مسلمان تے محفوظ کا
یا الله د اسلامي ملکونو د پاکستان افغانستان سعودي عرب څومره ملکونه دي یا الله د ټولو محافظ شه یا الله مونږ دواړو خپلو حرمینو شریفینو ته بوزه یا الله څوک تلي یا الله بار بار یې بوزه یا الله زموږ ټول حاجتونه د غیب و خزانو نه پوره کا او یا الله نبی علیه السلام چې څومره خیر دعاګانې غوښتي هغې کې مویسه وکړه یا الله څومره نه امن غوښتي نو په امن کې وساته وصلی الله علی النبی الامي وعلى آله وسلم